बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। تاسو ته معلومات دي چې لاکډاون دی او د لاکډاون اثر په ټولو ادارو باندې شوی دی، خصوصا زموږ تعلیمي اداره د دې نه ډېره زیاته متاثره شوې ده. زموږ د پرنسپل صاحب وینا وه چې تاسو له سټوډنټ سره هغه آنلاین کلاسونه واخلئ. نو زما مخې ته کلاس 7 هغه اسلامیت بک پروت دی. د دې بک مصنف هغه نظیر احمد شاهد صاحب دی او دغه شان هغه په دې بک کې 22 هغه سبقونه دي او د دې اولنی باب هغه په ناظره سره قرآن ویل دي، چونکې عام طور چې ماشوم کله هغه کلاس 6 یا 7 ته رارسي ختم کړی یا په ناظره کې هغه روان وي. او دغه شان دویم هغه باب زموږ سره هغه حفظ قرآن په زباني دا صورتونه یادول دي، سورة الضحی او دغه شان سورة الزلزال او دریم سورة القاریه دی. او زموږ سره هغه دریم باب هغه قرآن دعای ما ترجمه د قرآن دعاګانې سره ترجمې نه 2 دعاګانې راغستې قرآن شریف نه، د هغې بیا ترجمه کړه او دغه شان د هغې تشریح کړې ده. نو اوس به انشاءالله دې ځینه شروع وکړو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سورة البقرة دار سورة البقرة دا آیت راغسته ده او آیات نمبر ده 286. ترجمه: اے ہمارے رب، اے زمونږ ربا، لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اگر ہم سے انجانے میں کوئی غلطی ہو جائے تو اس پر ہمارا مواخذہ نہ کرنا. اے زمونږ ربا، کچرتی په ير سره یا په خطا سره زمونږ غلطي وشي نو په هغې باندې مونږ منیسي. ربنا اے رب زمونږه، ربنا اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا ہم پر ایسا بوجھ مبار کوي، علینا په مونږ باندې اسرن بوجھ یعنی ذمواریانی، کما حملته علی الذین من قبلنا، ہم پر ایسا بوجھ ذمہ داریاں مت ڈالنا جیسا ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا. لکه څرنګه چې بار کړي دي علی الذین پای کسانو باندې دغه ذمواریانې من قبل چې مخکې زمونږ نه و. ربنا اے ہمارے رب، اے زمونږ ربا، ولا تحملنا مګ دې علینا په موږ باندې دغه بوج ذمواریانې ما لا طاقت لنا به چې د هغې طاقت زمونږ نشته، په موږ باندې مبار کوي دغه ذمواریانې چې د هغې د پوره کولو طاقت زمونږ نشته. واعف عنا مونږ ته معافي وکړي، واغفر لنا او مونږ ته بخښنه وکړي. واغفر لنا مونږ ته بخښنه وکړي، ورحمنا په مونږ باندې رحم وکړي، انت مولانا ته زمونږ مولای، فانصرنا زمونږ مدد وکړي علی القوم الکافرین په قوم کافر باندې. اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو درگزر فرما اور ہم پر رحم فرمانا. انت مولانا، تو ہی ہمارا مالک ہے، تو زمونږ مالک ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں کافروں پر فتح عطا فرمانا. ویسے دی تشریح داسی طریقے سے کړې ده. اس آیات میں ایمان والوں کی ایمان لانے کا ذکر کیا گیا ہے.
په دې آیات مبارکه کې د ایمان والو د ایمان راوړو ذکر کړی شوی دی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کو ایسی دعا یا الفاظ سکھائی گئی ہے اور د اللہ طرف نہ ایمان وال تدا سے دعا الفاظ خولے شوی دی جس سے دعا کی اہمیت اور قبولیت کا درجہ بڑھ جاتا ہے چې د هغې د وجې نه د دعا اهمیت او قبولیت درجه هغه سوا کیږي دعا میں اللہ تعالیٰ سے غلطی اور بول چوک پر معافی مانگنے کا ذکر کیا ہے په دعا کې د الله تعالیٰ د خپلو غلطیانو او د خپل کمی کوتاهو هغه معافی غوښتلی شوی دا دلته گیا ہے لکھلا کیا ہے بول چوک پر معافی مانگنے کا ذکر کیا ہے اور مومنوں کی ایمان کی ایک صفت بیان کی گئی ہے اور د مومنان د ایمانداری صفت بیان کړل شوی دی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور یقین رکھتی ہے چې دوی د الله تعالیٰ نه یره او یقین هغه په دې خبره باندې هغه کوي کما خبره کہ ان کے اچھے اعمال کی جزا اور بری اعمال کی سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گی دوی ته به د خو اعمالو جزا بدلا او د بدو اعمالو هغه سزا به ورته د الله طرف نه میلاویږي اس لیے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں د دې بځای کې ایمان والا اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں یا مومنین اللہ تعالیٰ سے د سینه وروستو یې ولیکلی شو ډېره بهتره ده مومنین اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں ایمان والا د اللہ تعالیٰ دا دعا کوي څه دعا کوي کہ اللہ تعالیٰ ان کے برے اعمال اور گناہوں کو درگزر فرمائے چې اللہ تعالیٰ دوی هغه بد عملونه گناہوں ورته وبخي اور انہیں ایسے آزمائشوں سے محفوظ رکھے جو ان کے دنیا و آخرت خراب کر سکتی ہے اور داسې هغه امتحانات دوی محفوظ وساتي چې دوی دنیا و آخرت خرابېږي اور ایسے مشکل اور مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں دوی داسې مشکلاتوں اور د مصیبتوں اللہ تعالیٰ په پناه کې غوښتل غواړي راتلل غواړي جو پچھلے قوموں کی تباہی کا باعث بن چکے ہیں چې مخکینو قومونو هغه تباہی باعث جوړ شوی دی مومنین ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں مومنین ایمان والا ہمیشہ لپاره د الله د عذاب نه یریږي وہ جانتے ہیں کہ آزمائشوں اور کافروں کی غلبے کی صورت میں ان پر نازل ہو سکتے ہیں د آزمائشونه د کافرانو د غلبې په صورت کې په دوی نازل شي اس لیے وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرتی ہے د دې وجې دوی د الله تعالیٰ د مغفرت هغه دعاګانې غواړي اور چاہتے ہیں کہ اللہ انہیں دشمنوں پر غالب رکھے او دا غواړي چې اللہ تعالیٰ دوی په خپل دشمنوں باندې غالب وساتي سورۃ البقرہ کی آخری آیات کی بے حد فضیلت ہے د دې سورۃ البقرہ دی آیات مبارکہ ډېر زیات فضیلت ته اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے د دې په باره کې نبی صلی الله علیہ وسلم هغه فرمایلی دی جو شخص رات کو یعنی سوتے وقت یہ آیات پڑھ لے تو اس کی کفایت کرتے ہیں څوک چې د سمناسو په وخت کې د آیات وای نو دا به د هغه لپاره کافي شي دویمه دعا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورۃ طه 14 سپاره ده آیات نمبر 25 تا 28 ترجمه دا موسی علیہ السلام دعا غوښتله هغه دعا یې راغسته رب اشرح لی صدری حضرت موسی علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی دعا غوښتله دا دعا ده رب اشرح لی صدری اے میرے رب میرا سینہ کول دے اے رب زما سینہ کولاو کې بریکٹ کی ورکڑی یعنی مجھے سمجھ بوجھ عطا کر دا کی لیکل عطا کر دے کی په ځای باندې کر پکار دی یعنی ما ته داسې هغه د پوهې صلاحیت راکې ویسر لی امری اور میرا کام آسان کر دے او زما کار ما ته آسان کې واحلل عقدة من لسانی اور میرے زبان کې گرہ کول دے او زما د جبی غوټي هغه پرانازی یعنی لکنت ختم کی بولنے کی رکاوٹ دور کر د ویلو هغه رکاوٹ جو کم دے کم رکاوٹ سے بھی جب کہتے ختم کی یفقہوا قولی تاکہ میرے بات کو سمجھ سکے یعنی فرعون اور اس کی قوم میرے بات کو سمجھ سکے تاکہ فرعون اور اس کی قوم میرے بات کو سمجھ سکے دلتی وس تشریح لکلی دا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کے منصب پر فائز کر کے حکم دیا کله چې اللہ پاک حضرت موسیٰ علیہ السلام د نبوت منصب ورته ورکو نو حکم ورته وکړو څه حکم وکړو کہ مصر کے بادشاہ فرعون کے پاس جائے چې د مصر بادشاہ فرعون ته لاړ شه اور اس کو
और इसके दरबारियों को इस्लाम की दावत दे। दत्ता और दद दरबारियों तद इस्लाम दावत वर्का। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला दुआ गुख्तला कि ए मेरे रब, ए ज़मा रबा, मुझे फ़िरौन जैसे जालिम बादशाह के सामने जाकर बात करने की हिम्मत अता फरमा दे। या अल्लाह, माता द फ़िरौन उनते जालिम बादशाह पमख के ख़बर ताकत और हिम्मत राखी और मेरी ज़ुबान को रवानी और बेसाख्तगी अता कर दे और ज़मा जबिता रवानगी और बेसाख्तगी वर्ता वर्कड़ी। मुझे ऐसा लहजा और अल्फाज अता कर दे कि मैं आसानी से तेरे अहकाम इन तक पहुँचा दूँ। मातदा से लहजा और अल्फाज रखी जिसप आसानी से रस्ता अहकाम दागोत व रसुम। कलाम और आवाज़ ऐसे हो कि वो मेरे बातों को आसानी से समझ सके। कलाम और आवाज़ खबर या आवाज़ जमा दासी जी पासाने तरीके से रागुई जमा खबर हगा बसमझ के रावली बाने पोशी और इन पर गौर फिक्र करने पर आमादा हो जाए और जमा पर खबरों बाने पर गौर और फिक्र कोलो बाने सशी हगा हमादशी। हमें भी हर काम की आगाज़ से पहले अल्लाह ताला से मदद के लिए दुआ मांगनी चाहिए। मुंगलम द हर कार पर शुरू की द अल्लाह ताला ना द मदद दुआ गुख्तल पकार दी। जब अल्लाह ताला की मदद साथ हो तो हर काम आसान हो जाता है। कलच द अल्लाह ताला मदद भी नु हर कार आगाज़ की आसानी की और जो काम बज़ाहिर नामुमकिन नज़र आते हैं वह भी इसके फजल व करम से मुमकिन हो जाती हैं। कम कार चागा नामुमकिन पर नज़र बान राजी द अल्लाह पाक व फजल व करम सरा और द दुआ हाँ पर मदद सरा आगाज़ की आसानी की। हमें सिर्फ खुलूस नीयत से अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए। मुंगला पर खालिस नियत पानी और पर सही यकीन बांध अल्लाह ताला ने दुआ गुख्तल पकार दी और फिर काम का आगाज़ करके पूरी लगन से इसी सर अंजाम देना चाहिए और ब्यादकार आगा शुरू कवल और पूरा मेहनत सरा आगा सरता रसवल। पदे सबक क्या अहम अल्फाज दादी पाए के अवलने लफ्ज़ जमू सर दे दरगुज़र माना मुआफ़ी कवल और दुआया आगा माना इल्तिजा इल्तिमास दरख्वास्त कवल और दरेम लफ्ज़ कबूलियत लदी माना मंजूर करना पसंद करना पमानदा मंजूर करना पसंद करना। दुशवार पमानदा मुश्किल द जमद मुश्किल पमानदा हगा दुशवार और दकशान मुसीबत द जमद मुसीबत माना तकलीफ और फजिलत द पमानदा गुरवाली दावलने सबक पदी बानी आगा पुरशो।